اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو مې جمشید یم. څنګه تاسو پته چې موږ د جمعې په ورځ چې کوم دنو اسلامي ټاپک باندې خبرې کوو، موږ تاسو سره وعده کړی و، خو به هر حال انسان د خلق الانسان کان ضعیف، الله پاک انسان کمزور پیدا کړی دی. چې رشوي جمعه چې کوم دنو موږ نه قضا شو و، د غیزه معذرت کوم. نن موږ ریلیټډ خبرې کوو د پنځو منځونو په حواله سره. قدرمنو ګوره مونږ یو داسې شی دی چې دا کې رب ته سجده لګي نو تاسو یو چین، یو سکون، یو راحت، یو خوشحالي، یو اطمینان به تاسو ملایويږي. قدرمنو مونږ چې کوم دی مونږ د جنت کونجي ده او د نبی علیہ السلام د سترګو یخواله دي. حالانکه زه دا نه ویم ټول مونږ کې کمزوري یو، اول زه هم بیا تاسو یې بیا بل دی بیا بل دی. حالانکه ګوره مونږ چې کوم دی دا لازمي شی دی، دا کول پکار دی، په هر حالات کې کول پکار دی. په هر حالات کې نو موږ یو سړی نه کوي. زه د آیت د میسج کوم چې مهرباني کوئ چې الله پاک ته سجده لګوئ. څوک چې 15 واړه وخت منځونه په اهتمام سره کوي، الله پاک به ته 15 انعام ورکوي. یو په دې دنیا دی د رزق فراخوي، د رزق فراخوي. څلور په هغه دنیا دی، هغه څه شي دی قبر عذاب پې نه وي، عمل نامه ورته خلاص باندې ملاويږي، او به په پولیس رات پول به د بجلی پړک په شان تیریږي، او به حساب به کتاب الله پاک چې کوم د جنت ته داخلي. قدرمنو باندې کله ورکړه. قدرمنو الله پاک ورته 15 انعام ورکړي. نو مونږ یو داسې سیز دی چې هغه سره روح ته چې کوم نه د روح غذا ده. نو چې سړی مونږ نه کوي نو دا ځای ته به چې مهرباني وکړي. ګور ینم سړی باز نیم تنه قضا شي، خو به خبره ده، خو ینم سړی بیخي د جمعه مخ نه پیژني. ایته زدا ویم چې کله تاسو باندې اټالې خبره واړوي نه به بالته سکی تاسو تاسو کوي چې مر ربک به خپل رب هم نه پیژني، من دینو کا من نبیو کا به حسب نه درځي. پوجي چې الله پاک له پورس د محشر وي چې ما ته سجده ولګوي، ته به داسې یغ نیخ پاتې شي ورته په سجده نه لګي. دا ټول مخلوق به چې کم نه سجده ولګي او ته به یغ نیخ پاتې شي سجده به ورته نه لګي. نو مهرباني کوي. ګوره انسان د کمزور دي، زدا نه ویم مزنیم غزا شي خپل خبره ده، خو قصدن ابدن مس قضا کول نه دی پکار. خپل 15 واړه وخت منځونه کوي. قدرمنو الله راضي کوي. ګوره الله پاک اوس رضا کېدو ته تیار دی. بیا چې کله مونږ مړ شو بیا مونږ روغه کوو، مونږ به رضا کوو الله پاک، خو الله پاک بیا نه رضا کیږي. بس دا لک چانس ته لک وخت موږ سره چې پدې کې الله پاک چې کوم نه رضا کول پکار دي. د ویډیو کتل ډیره مهرباني. قدرمنو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د الله پامان.